دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو د شهادت واقع ډیره درناکه ده. د سهار منځله راغی، اصل کې یو غلام و د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ، غلام د عمر رضی الله تعالی عنہ په بازار کې تو دی غلام ورته وویل یا عمره زما د مولا ته ووایه چې په ما دا مزدوري لکه کمه کېږي، د زما نه مزدوري ډېره غواړي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل څومره مزدوري درنه غواړي؟ ویې 4 درهمه یا 4 دیناره، خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي. عمر رضی الله تعالی عنہ د پیسې تپوس وکړه ته څه کار کوې؟ او خپل کار خو عمر رضی الله تعالی عنہ ته دومره قدرې وویې دا خو ډېره نه ده، 4 روپۍ خو ډېرې نه دي په ورځ کې ستا نه غواړي، ستا د کار کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي، دا خو ډېره نه ده. صرف دا خبره ته وکړه. خو د عمر زما په زړه کې دا و چې زه د ماته سپارښت کوم، زه به مغیره ته ووایم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده. خو ده ته دا خبره صرف وکړه دا خو ډېره نه ده، لاړ دې دا مجوسي غلام و ده په زړه کې ویل خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم. دا خبره پرې بده ولګېده د عمر زما ته ستا به هم فکر وکړم. خنجر یې واغست، خنجر په دواړه طرفه باندې تېرو، په دواړه طرفه، او هغه خنجر به یې روزانه په اور کې ګرماو او بیا به یې د زخرو په اوبو کې کېښودو. ټینګر چې دا لور ګرم کړي که نه نو بیا به په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي، نو ده دا لور دا خنجر به یې ګرماو د زخرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو. دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي خو چې د زخرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه. خنجر یې پسې تیار کړو عمر رضی الله تعالی عنه پسې. د سهار ټایم و 27 ذی الحجه وه، 28مه ذی الحجه وه، د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځ 28مه ذی الحجه وه. عمر رضی الله تعالی عنه د سهار مانځه ته مخکې شو. چې مخکې شو دا مجوسي غلام و، د ځان نه کمبل تاو کړی پټ راغلی مخکې سب ته ځان ورسو. عمر رضی الله تعالی عنه په خنجر و، چې عمر رضی الله په خنجر و د نیت تړلی و، د مانځه نه غلی را مخکې شو، را شاته شو. بل صحابي خپلې مصلې ته مخې کړو. دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي، دا دې وجې نه نور څه نه، خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي، پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي، نو دی به د مصلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مصلې ته او لمونځ به هغه پوره کوي. دا طریقه ده. عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مصلې نه را شاته شو، بل صحابي مخې ته کړو مصلې ته خپلې ته، نور څه یې ونه وي، چغې مغې یې ونه والې. صحابه په غلام ورمنډه کړه، غلام سره خنجر و، په دې تلو تلو کې 14 صحابه په خنجر والو، 14 صحابه نور هم شهیدان کړو. ولې هوښیار صحابي و هغه سره غټ کوټ هغه پې زر هغه ورته وکړو چې بله طریقه د ګرفتارولو نشته، خنجر چلی